السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور رضوان علي او تاسو ګورئ پښتو فونډ KPK. ګرانو کتونکو، امید دی تاسو به ټول ټیک ټاک او روغ جوړ یې. ګرانو کتونکو، په سوشل میډیا چې کوم جنګ روان دی د طاهر خان او اصغرچی ما تاسو به کتلی دي او څو ورځې مخکې چې کوم په طاهر خان پسې کومې خبرې شوي دي هغه خلاف کومه ویډیو شوې ده. د دې نه مخکې یو 2 میاشتې مخکې که تاسو کتلي اصغرچی ما یو هلک چې د یو جینۍ یو ویډیو وکړله په کور کې د هغې مخې ټولې دنیا ته ښکاره کړو، نو د هغه نه پس د هغه اصغرچی ما عزت چې دی هغه ختم شو. نو اوس هغه دا کوشش کوي چې طاهر خان پسې بار بار چې دی هغه ویډیو جوړوي، په هره ویډیو کې چې دی طاهر خان چې ټارګټ کوي. نن زه چې تاسو ته یو څو مین پوینټونه مخې ته کومه چې اصغرچی ما د څه په وجه طاهر خان او یوسف جان پسې چې دی خبرې کوي. اول خو مین خبره ده چې اصغرچی ما چې دی هېڅ حیثیت نشته. تاسو ټولو ته پته ده چې هغه یو ډم سړی دی. د دې نه مخکې چې دی هغه په ډرامو کې کار کړی، په ګانو کې کار کړی دی. هغه چې دی ډانسونه به کول د جینکو سره. اوس چې دی د کوم سوشل میډیا فیلډ ته راغلی نو هغه ځان ته یو څه وایي. زه خو اول هغه ته دا خبره کوم چې ستا هېڅ حیثیت نشته. تاسو ټولو ته پته ده چې زموږ په پښتنو کومه معاشره ده ډمانو ته چې ډېر سپک نظر کیږي. وجه همدا ده چې هغوی خپله خبره چې دا د هغې مین وجه همدا ده چې د ډمانو یو خبره نه وي. څو ځل چې دی زموږ پښتنو په اصغرچی ما پسې دی ویډیوګان وکړه چې ته دا کم کار چې کې دا ټیک کار نه دی، خو د هغې باوجود هم چې دی هغه په څو انټرویونو کې دا خبره وکړله چې زه به داسې کسانو له چیلنج ورکړم، یوسف جان له به چیلنج ورکړم او طاهر خان له به چیلنج ورکړم چې تاسو کرپشن کړی دی، تاسو دا کړي، تاسو دا کړي دي. نو اول خو زه هغه ته وایم چې خپل کار سره کار ساته. بار بار چې ته کوم ویډیوګانې کې ما وختي یو ویډیو کتله، هغه یو ویډیو کړی ده په تیملګر کې د یو ماشوم کور ته ورغلی. نو اول زه هغه ته وایم چې ته دا ویډیو کې نو ته دغه ماشومانو دپاره ویډیو وکړه چې د هغوی اواز هغه خلکو ته ورسوه چې دوی سره څه مالي مدد وکړي، څه امداد سره وکړي. تا په دې ویډیو کې چې دی طاهر خان ټارګټ کړی دی او ته بیا هم په طاهر خان پسې خبره کوې، نو تا له به څوک څه پیسې درولېږي. ما په هغه کمنټو کې هغه څومره کمنټس چې ما وکتل هغه ټول کوم کمنټس والا چې دا ټول د اصغرچی ما سبسکرایبر دي او په هغه ټولو کمنټسو کې تاسو دغه ویډیو زه تاسو ته په سکرین باندې شو کوم. په هغه ټول کمنټسو کې چې دی اصغرچی ما ته کنځلې رد بد شوي دي. نو زه هغه ته دا وایم چې ته طاهر خان چې دی یو ویښته ته هم نشي رسېدی. طاهر خان چې د پښتنو دپاره کومې منډې ترلې والي، کوم خدمات یې کړي دي. طاهر خان د خپلو پښتنو دپاره چې کومه نوکري وه په سعودي عرب کې هغه چې دی هغې ته ونه کتل. زه په 2014 کې سعودي عرب کې پاتې شوی یم، په ریاض جده کې. هغه ټایم کې به طاهر خان چې دی ویډیوګان کول، په دې سوشل میډیا به راتلو، په فیسبوک په لایف راتلو. د هغه ټایم نه چې دی د طاهر خان فالورز او فین چې دی او مینوال ډېر زیات دي. په هغه ټایم کې اصغرچی ما چې دی ډانسونه به کول، ګانې بجانې به یې کولې او دا اوس راپاسي او په طاهر خان پسې دی خبرې کوي. نو طاهر خان خپل نوکري ته ونه کتل. د جنید خان کوم کیس چې تاسو به کتلي په هغه کې خپله نوکري چې دی هغه ختمه شوله، خپل ملک ته رالی. دلته هم چې دی د پښتنو دپاره هغه منډې ترلې وایي، هغه خدمات کوي او ترې کوي. تر اوسه پورې ما یو داسې ویډیو په سوشل میډیا نه ده کتلی چې په دغه اصغرچی ما چې کوم کس دی په دې پسې یا طاهر خان خبرې کړي دي یا طاهر خان په مطلب په یو ویډیو کې ټارګټ کړی دی. بالکل هغه دا سوچ هم نه کوي چې دا څوک دی او څوک نه دی. خو اصغرچی ما چې دی د خپل فینس دپاره، د خپل سبسکرایبر دپاره بار بار د طاهر خان نوم چې دی هغه د دې دپاره اخلي چې زما سبسکرایبر ډېر شي، زما ویوز ډېر شي. هغه صرف او صرف چې کار کوي د خپل ځان دپاره کوي. صحیح ده، ته ویډیوګان کې د چا کور ته ځي، مطلب د کوم غریب اواز چې دی هغه ته اوچتې، که تا له څوک پیسې راولېږي نو هغه فیملی هغه کور له به ورکړي، که راونه لېږي ستا چینل چې دی باقاعده چلېږي، تا له د هغې نه انکم هم راځي. د دې نه مخکې هم چې دی د په انټرویو کې دا خبره کړې وه چې ما له د یوټیوب نه انکم بالکل نه راځي. نو ستا خو د 140 نه زیات چې دي سبسکرایبر دي، نو تا له انکم ولې نه راځي؟ دا ټولې د پروپیګنډې دي، دروغ وایي. دا چې دی یو بېغیرته انسان دی. کم کس چې په ډمانو کې کینی پاسي نو د هغه بیا څه حیثیت دي.
امید ده چې ویډیو به ستاسو ډېره زیاته خوښه شوي. همداسې ویډیو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او د بیل نشان ووهئ چې د ویډیو نوټیفیکیشن د ټولو نه مخکې هم تاسو ته درځي.